ستاسو د 400 یو خان وفات شوی و 5 کروڑ روپۍ ورسره خښې کړې وې یاد شي خښې کړې وې دې سوچ کې پرېوته چې دا قبر به کوم ځای چې راکولو یې کو پیکچ پکې پروت دی د 5 کروڑ روپو پیکچ توجه مال والا سره مال قبر ته نزي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي دې مؤمنانو سره په دې مسجد کې چې موجود دي د دنیا په کم ګوټ کې اورېدونکي ایمان والا سره به ایمان قبر ته ځي ایمان قبر ته به ایمان ځي عمل صالح دا منځ تلاوت ذکر شناختی کارت به قبر ته ځي ولې نه به ځي پرشتو ته به څنګه پته لګي چې د پاکستان نه تشریف راوړو نور چاته 400 نه وي خو زما د توجه یې داسې نیغه کړې خو که په لاره ځې ټریفک والا دې ویني وایي توجه پولیس والا دې ویني توجه بل صحابه کې پروګرام نه موږ نه مخکې تیز رفتار کې زنانه وي نه ما ته پته نه وه ما ته د ډریور راته ووي یو زنانه بل زنانه ته دا چل کوي وایي توجه سم یو چل دی بهرحال دار چا خپل تکیه کلامي زما تکیه کلام څه شی دی زموږ نوشهره کې یو تبلیغ والا امیر صاحب دی دغه تبلیغ والا امیر صاحب تکیه کلام دی او چې څومره بیان کوي که 6 نمبر بیانې هغه وایي کامیابي الله په دین کې ایښې ده الله به راضي کوو ګشت به کوو تعلیم به کوو شبې جمعې شب اتوار نه به ځو زه ورته یم امیر صاحب په دې باندې خلک هم چارج کې او ځان هم چارج کې نو دار چا خپل تکیه کلامي زما تکیه کلام څه شی دی څوک جوهه په بیان کې ډېر وایي څوک چې دی څوک وایي چې کم دی چې کم دی والا په شب قدر کې هم ډېر دی چې کم دی په بیان کې وایي توجه نه چا ورته چې بیان تقریر کوه خو دا چې کم دی پکې مه وایه هغه ورته وایي که څوک مې سر د تنې غوس کی چې کم دی که څوک مې سر د تنې غوس کی چې کم دی وو به نړمه د چې کم دی نه چې کم دی نه بهرحال ستاسو د ټولو توجه غواړم ختم القرآن حوالې سره مختصر گزارشات ستاسو مخې ته کېښودل غواړم په کائنات کې الله قرآن ته عظمت هم ورکړي شرافت هم ورکړي فضیلت هم ورکړي رفعت هم ورکړي اور په تمام کائنات کې بهترین نسبت قرآن دی وایي بهترین نسبت قرآن دی که د نسبتونو خبره کې او د تعلق د قرآن په شان نسبت د قرآن په شان تعلق په کائنات کې نشته قرآن په شانته ملګری دوست تا ته لار ښودونکي تا ته طاقت درکوونکي تا له ترقي درکوونکي کامیابوونکي صرف د دنیا نه د آخرت کامیابي په قرآن کې بهترین ملګری قرآن دی نسبت ته وګوره دنیا کې ډېرې شپې دي د جمعې شپه د اختر شپه د واده شپه لیکن شپه هغه چې قرآن پکې نازل شوی دی انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه وی بهتره میاشت دا شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده وجه څه ده په شپه کې قرآن نازل شو د قرآن د وجه نسبت اعلی شو محرم الحرام میاش سفر المظفر ربیع اول ربیع الثانی جماد الاول جماد الثانی رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارک شوال المکرم ذی القعدہ ذی الحجہ 12 میاشت دي په دې 12 میاشتو کې غوره میاشت د رمضان میاشت ده کومه میاشت ده رمضان المبارک اور د دې رمضان عظمت قرآن د وجه دي نسبت د قرآن دی شهر رمضان انزل فيه القرآن په دې میاشت کې قرآن نازل شوی ځکه ته مبارکه میاشت د رحمتونو میاشت د برکتونو میاشت چاته پاکستان باندې فخر دی چاته افغانستان باندې فخر دی ما ته په حجاز مقدس باندې فخر دی ما ته په مکه مکرمه مدینه المنوره باندې فخر دی
د کائنات د ځمکې په کومه خطه چې قرآن نازل شوی دی هغه خطه په تمام کائنات کې اعلام ده، غرم ده، بهترم ده. اور په کوم نبی چې قرآن نازل شه نزل علی محمد، الله په د انبیاء سردار وګرځو. کومې فرشتې قرآن دنیا ته راوړو، نزل به روح الامین، جبرائیل روح الامین، الله د فرشتو سردار جوړ کړ. توجه، اور کوم امت ته چې قرآن راغی کنتم خیر امتن، دا امتم الله تعالی د امتونو کې غوره امت وګرځو. دا نسبت د قرآن دی، دا تعلق د قرآن دی. نن ختم القرآن دی، مجلس د قرآن دی، محفل د قرآن دی. قاری صاحب د قرآن تم وګورا، د قرآن قاری، د قرآن عالم، د قرآن مجاهد، د قرآن خادم، د قرآن مفسر، د قرآن قاری. قرآن سره نسبت دی. دی حافظ صاحب تم وګورا، قاری صاحب تم وګورا. دلته خانان به موجود وي، ملکانان به موجود وي، نوابان به موجود وي، بادشاهان به موجود وي. لیکن وورا د تمام کائنات خانانو ته وایا، بادشاهانو ته وایا، نوابانو ته وایا، وزیرانو ته وایا، ټول کائنات کې لوی دولت دولت د قرآن دی. وای لوی دولت دا زمونږ په خوله راځي نه نو مونږ خو نور څه د دولت وایو، خیرن خیرن کېږو. وای لوی دولت دا که د زړه غواړي او که نه غواړي نن به وایي لوی دولت نه مني، زړه بالکل نه مني، هسې ګپ لګو. لوی دولت ظالمه دا خوله پې وخوځو که نه. لوی دولت جنګېږو، شیطان سره جنګېږو. وایه لوی دولت پیسو ته دولت وایو، مال، ډالرې، لوټونه، دراهم، ریالونه، پاونډونه. توجه، لوی دولت چې د چا پکې شک دی بالکل یې مه وایه. لوی دولت، لوی دولت. راځه نن به د دولت خبرې کوو. تا نه په خانې، په ملکې، په نوابۍ ځان ورک شه. ووره دی حافظ صاحب ته، دی قاری صاحب، دی مولانا صاحب، دی مفتی صاحب ته قرآن د وجه الله کم عظمت ورکه، رفعت ورکه. صدر سره صدارت قبر ته نځي، وزیر سره وزارت قبر ته نځي، خان سره خانی قبر ته نځي، ملک سره ملکی قبر ته نځي، نواب سره نوابی قبر ته نځي، سردار سره سرداری قبر ته نځي. قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي. قرآن والا سره به قرآن. او کیدی شي دا قاری صاحب وفات شو او دا قرآن د په جیب کې پروتو، نه کیدی شي چې بیا سره قبر ته نه وتل، ځکه چې جیب نه، نه جیب والا قرآن نه. دا قرآن د قاری صاحب په داسې ځای کې پروت دی، دا د عالم په داسې ځای کې پروت دی، دا قرآن د مسلمانانو په داسې ځای کې پروت دی. دلته نه د چا پلار هم نشي باسلی. قرآن والا با قبر ته سره د قرآن ځي.